बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د څلورم کلاس موږ ساينس کو یونټ نمبر 5 دا یونټ موږ سره نوم دی پلانټس ویلی شي بوټو ته. ټیک ده، اوس موږ دا نوی یونټ شروع کو. په دې کې موږ خبره کو د پلانټس باره کې، د بوټو باره کې چې پلانټ څه څیزونه دي او دې کې موږ به څه وایو. لومبی چې کوم دی کې دی ابجیکټیوز چې موږ په دې ځان پوه کو چې موږ دا سبق وایو د دې ابجیکټیو څه دي. ابجیکټیوز ویلی شي مقاصد ته چې موږ په دې کې ځان په څه پوه. student will be able to تاسو به دې قابلان جوړ شئ چې کله تاسو دا سبق صحیح په دې ځان پوه کې. لومبی په دې کې موږ څه وایو، په څه به ځان پوه. recall the basic factor necessary for plant to survive. د پلانټ باقی پاتې کېدو دپاره چې کوم بنیادي عوامل دي چې موږ کوم تیر سبق کې ویلو هغه به موږ واپس وکړو، ریکال کو، واپس به ځان ته یاد کو. explain some characteristics of plant. د بوټي خاصیتونه چې کوم دي هغه موږ وضاحت کو چې پلانټ کم خاصیتونه دي. ټیک ده، such as movement چې پلانټ مومنٹ کی او کو نه کی، گروتھ کی او کو نه کی، او ریپروڈکشن کی او کو نه کی. دا پلانټ خاصیتونه دي. دا به موږ څه کو، دا موږ ایکسپلین کو. identify different type of simple and higher plant. simple plant او higher plant دا موږ څه کو، په دې کې موږ فرق ښیو چې سمپل پلانټ به څه ته وایو او هایر پلانټ به څه ته وایو. compare and contrast simple and higher plant and recall their distinct features. موږ به کنټراست موږ به ډرا کو سمپل او هایر پلانټ او واپس موږ یادو چې د دې کم فیچرز دي. ټیک ده، دې کې څه خاصیتونه یي. think back ته موږ راځو. what will happen if you do not provide plant with its basic needs. وی سبق کې کله موږ پلانټ ته چې د پلانټ کم بنیادي ضرورت دی هغه موږ پلانټ ته ورنکو، نو پلانټ سره به څه کېږي. لکه پلانټ ته اوبه پکار دي، موږ پلانټ ته اوبه ورنکو، بوټي ته اوبه ورنکو، بوټي سره به څه کېږي. بوټو ته رڼا پکار ده، موږ بوټي ته رڼا ورنکو نو څه به کېږي. نو موږ ته پته چې کله موږ پلانټ ته بنیادي چې کوم ضرورتونه دي او ورنکو نو په دې کې به څه شي، پلانټ به وچ شي او مړ به شي. کی ورډز موږ به څه وایو، ارت به موږ وایو، منرلز به وایو، ریکوایرمنټ به وایو، ویلټ، سویل، سروایو، فیکټر، پروډیوسر، کنزیومر. دا چې کوم د موږ په دې سبق کې وایو هر یو لفظ موږ غوږ ایږدو چې موږ به کم الفاظ وایو چې دا زموږ ذهن کې وي. سبق ته ګوره. if we keep a plant out of the soil for long time the plant dies. کو بوټي چېرته موږ د خاورې نه ډېر وخت دپاره بهر کېږدو نو پلانټ به څه شي، دا به مړ به شي. لکه دا موږ سره ځمکه ده، دې ځمکه کې ما دا پلانټ کرلی دی، دی جړی دي. ټیک ده، اوس دا پلانټ زه دې ځای نه روباسم، دا پلانټ ما روباسو، دا ما دلته یخی دی. نو پلانټ به څه شي، پلانټ به څه وخت پس به دی به ډیډ به شي، دی به څه شي، ډیډ به شي. ډیډ کېږي به ځکه چې پلانټ چې کوم ځمکې کې دننه حصه ده هغه جړې دي، او څه دي، جړې چې ورته روټس وي. په دې روټ باندې چې دی کم دی واټر اخلي، منرلز پې اخلي،
دا واټر او منرل چې کم دی اخلي دا د روټ په ذریعه اخلي، جړ په ذریعه اخلي. نو چې کله زه پلانټ د ځمکې نه روباسم دی به څه شي، دی به مړ شي، ځکه چې په هوا کې خو دته اوبه هم نه میلاویږي، غیر تیار شوي خوراک هم ورته نه میلاویږي، نو پلانټ به مړ شي. why does it die؟ دا به ولې مري؟ کتاب والی وی because it does not get its basic need to survive. دا په دې وجه باندې مړ شي چې دې ته خپل بنیادی خوراک نه ملاویږي، لکه خوراک دې ته په ځمکه کې ملاویږي و د ځمکې نه موږ روباسو نو په هوا کې دې ته بیا خوراک نه ملاویږي، دې به مړ شي. like animals د ځناورو په شان plant also need some basic factors to survive. پلانټ تم سب بنیادی عوامل پکار دي د دې باقی پاتې کېدو دپاره. they need sunlight. یو چې کوم د پلانټ ته پکار دی sunlight، رڼا چې کومه ده د نور رڼا چې کومه ده دا پلانټ ته لازمي پکار ده چې په دې وجه باندې دی فوټوسینتھسس عمل کی، او فوټوسینتھسس عمل چې کم دی دی عمل کې بیا پلانټ ځان له خپل خوراک تیاری. فوټوسینتھسس عمل پیږي په لایټ باندې، سن لایټ ته ملو شو، واټر ورته پکاري، اوبه خو د هر لیوینګ ارګنیزم دپاره پکار دي. که موږ وګورو نو موږ ته هم اوبه پکار دي، همدغه شانتې پلانټ ته هم اوبه پکار دي، ایر پکار دی، هوا. ټیک ده، لکه موږ ته هوا پکار ده، نو هوا چې کله موږ ته ملاویږي نو په هوا کې موږ چې کوم دی اکسیجن ګیس اخلو، اکسیجن ګیس. دغه شانتې بوټي په روز ټایم کې کاربن ډای اکساید ګیس اخلي، نو دا په هوا کې، نو هوا پلانټ دپاره پکار ده. په شپې کې بوټي اکسیجن ګیس اخلي، نو دام چې کم دی د پلانټ دپاره پکار دي. and soil rich in mineral to grow well. او بل چې کوم دا ځمکه ده نو په دې ځمکه کې د منرل یعنی خوراک چې کم دی هغه پکار دی چې خوراک دې ته ملو شو نو دی به زر زر وده وکړي. لکه کوم وګورو نو زمیندار چې کم دی بوټو ته سره اچي، فصل ته سره اچي، دا په دې وجه باندې چې دا سره د دې بوټو خوراک دی چې دا بوټي په زر زر وده وکړي and stay healthy. او بل دا پلانټ چې کم دی دی په ځمکه کې څه وشي، صحتمند پاتې شي. څنګه چې انسان دپاره خوراک پکار دی چې دی صحتمند پاتې شي، پالوان پاتې شي، نو داسې بوټو دپاره هم خوراک پکار دی چې دی صحتمند پاتې شي. که موږ دا خوراک بوټو ته نه ورکو دا بوټي بیا سمه وده نه کړي. پلانټ will die or wilt. پلانټ به مړ شي یا به وچ شي without these basic factor، د دې بنیادی عواملو د لاسه. که دا عوامل پلانټ ته ملو نشو نو پلانټ به څه کېږي، هغه یا به ډایرکټ مړ شي یا به وچ شي. اوس پلانټ به وچیږي یا مړ کېږي په دې وجه باندې چې دې ته بنیادی عوامل ملو نشو. څنګه چې موږ ته بنیادی عوامل پکار دي همدغه شانتې پلانټ ته هم بنیادی عوامل پکار دي. نیکسٹ پیج باندې موږ راځو. The study of plant is known as botany. د پلانټ چې کوم موږ مطالعه کو دا ځان له یو ساینس دی، ته موږ باټني وایو. کم کسان چې د پلانټ سټډي کی ته هغه سټډي ته بیا ویلی شي باټني، BOTANY. د بوټو
स्टडी ته بوټني ویلی شي دی study of plants. بوټني ویلی شي د بوټو مطالعې ته. یو کس د بوټو مطالعه کوي دې ته بوټني ویلی شي. Scientists who study plant are known as botanists. چې کوم ساینسدان د دې بوټو سټډي کوي ته به ویلی شي بوټانیسټ. دغه څنګه چې زه خبره کوم چې یو کس دی هغه ساینس وي که نه، نو چې څوک په ساینس کې بیا ماهره شي ته بیا ساینټسټ وي. لکه په پاکستان کې ډاکټر عبدالقدیر خان چې کم و هغه ساینټسټ و، اوس هم دی. ټیک ده، داسې کم کس چې د بوټو بیا سټډي کوي ته بوټني ویلی شي، او دکې چې کم بیا ماهره کس یي ټیک ده ته بیا بوټانیسټ ویلی شي. پلانټ آر ویری امپورټنٹ فار اس. پلانټ زموږ دپاره ډیر زیات اهم دي. they provide us with food. دا موږ ته خوراک راکي، مختلف قسمه خوراک راکي موږ ته. ګوره فوډ راکي، فروټس راکي، دې نه علاوه موږ ته نور هم راکي. فرش ایر، تازه هوا موږ ته راکي. and many useful things او نور چې کوم دی فایده مند څیزونه موږ ته راکي. خو کله موږ دا پلانټس ختم کړو نو بیا موږ ته اندازه وشي چې دا پلانټ څومره اهم و. Plant are called producer because they produce their own food in their leaves. پلانټ چې کوم دی ته ویلی شي پروډیوسر. دا ما سره پلانټ دی، دې پلانټ ته اصل کې ویلی شي پروډیوسر پیدا کولو هلته وي. دې خپل خوراک په خپله تیاري، ځکه چې دې کې لیوز دي، پاڼې دي، شنې شنې پاڼې. په دې شنو پاڼو باندې د نور رڼا لګي او په دې پاڼه کې بیا څه کېږي، خوراک په خپله تیاریږي. لکه موږ خپل خوراک نشو تیارولی په خپله، خو بوټي چې کم دي خپل خوراک په خپله تیارولی شي. نو چې دې کله خپل خوراک په خپل تیارولی شي نو په دې وجه بیا دې ته ویلی شي پروډیوسر. څنګه چل کېږي، رڼا په دې پاڼو باندې لګي او په دې پاڼو کې یو پراسس کېږي، هغه پراسس ته ویلی شي فوټوسنتھسس. او په دې فوټوسنتھسس دوران کې بیا څه کېږي، عمل کې بیا بوټي خپل خوراک تیاري. نو چې کله دی خپل خوراک په خپل تیاري دې ته پروډیوسر ویلی شي. موږ خپل خوراک په خپله نشو تیارولی، بلکې موږ پلانټ باندې انحصار ساتو یا موږ په اینیمل باندې د غوښې دپاره انحصار ساتو. نو موږ پروډیوسر کې نه راځو. دی خپل خوراک په پاڼو کې تیاري، دا پروډیوسر دی. لیوز آر گرین بیکاز دے کنټین کلوروفل. د دې دا پاڼې چې کوم دي د بوټي پاڼې دا به تاسو کتلي دا موږ سره شنې دي. دا شینوالی په دې کې چې کوم دی د کلوروفل د وجې دی، په دې کې کلوروفل موجودي. نو په دې وجه باندې دا پلانټ چې کوم د بوټي چې کوم دا پاڼې دا شنې دي. with the help of chlorophyll plant prepare their own food in the form of sugar. پلانټ د کلوروفل په مدد سره خپل خوراک تیاري، هغه خوراک د شوګر په فارم کې د چینې په شکل کېږي. ټیک ده، هغه چینی چې کم ده ته بیا مونږ وایو ګلوکوز. ورته ویلی شي. نو په دغه شکل کې دی خپل خوراک
तैयारी. The process of preparing sugar inside leaves by green part of plant is known as photosynthesis. هغه عمل چې د هغې په وجه په لیوز کې دا ما سره پلانټ لیوز شو، په دې لیوز کې څه تیار شي؟ شوګر تیار شي. په دې کې شوګر تیار شي، په دې لیوز کې دننه د یو ګرین حصه کې، ګرین حصه د بوټي څه د لیوز دی، شوګر تیار شي. دې عمل ته موږ وایو فوټوسنتھیسس. فوټوسنتھیسس په دې وجه دې ته ویلی شي چې فوټو مطلب دی لایټ او سنتھیسس د موږ سره پریپیر، یعنی د رڼا په مدد سره په دې خپل خوراک تیاری د کې عمل ته فوټوسنتھیسس وي. او دا خوراک به کوم ځای تیاریږي؟ دا به تیاریږي د بوټو په شنه حصه کې. هغه شنه حصه صرف څه د موږ سره لیوز دی، پاڼې چې کوم دي په دې ځای کې به تیاریږي، دا به شي موږ سره فوټوسنتھیسس. نو نن موږ د پلانټ باره کې خبره وکړله. Photosynthesis take place in the presence of sunlight. Photosynthesis به د sunlight په موجودګۍ کې کیږي. As a result of this process, oxygen is released. او photosynthesis عمل کې وسه کیږي، اکسیجن چې کم دی هغه موږ ته ملاویږي، ابا بوټي پرېږدي اکسیجن OXYGEN دا پرېږدي به بوټي، او کاربن ډای اکساید چې کم دغه بوټي اخلي. اوس تاسو دې ډایګرام کې وګورئ. فوټوسنتھیسس ټیک پلیس موسټلی ان ګرین پارټ آف پلانټ. فوټوسنتھیسس د بوټي په زیاتره شنو حصو کې چې هغه موږ سره څه دي؟ لیوز دي. اوس لیوز آر ګرین، لیوز موږ سره شنې دي بیکاز دے کنټین کلوروفل. په دې کې کلوروفل موجود دی. تاسو دا کټوې غوندې شکل چې کوم دی په دې کې څه دي؟ دا کلوروفل دی. او په دې کلوروفل کې تاسو بیا وینئ دا داسې ډسکونه شکل چې کوم دي، داسې دا ډسک شکل تاسو وینئ. 1 2 3 4 5 6 7 8 اته دي موږ سره. دې ته ویلی شي کلوروپلاست. د کلوروپلاست د وجې چې کوم پاڼې دي دا موږ سره شنې دي، نو دې کې څه کېږي؟ دې کې فوټوسنتھیسس عمل کېږي، او فوټوسنتھیسس عمل کې بیا څه شي؟ بوټي خپل خوراک تیار کړي.